زما پښتنو ستاسو او زمونږ لیډر مشر عمران خان صاحب را رسېدلی دی او په لږ وخت کې به دلته په سټیج موجودي او ستاسو سره به خبرې کوي. خو زه صرف ستاسو شکریه ادا کومه، د خپل هر کارکون شکریه ادا کومه چې کوم په حقیقي ازادي مارچ کې شرکت وکړو. سلامونه چې کوم په حقیقي ازادي مارچ کې شرکت وکړو او ستاسو په مخ کې د سټیج نه زه قاتل د ماډل ټاون د سانحې قاتل رانا ثناءالله ته یوه خبره کومه چې زه پښتون یم، د پښتنې خاورې سره مې تعلق دی او دا پښتون زلمی تا ته یوه خبره کوي چې د خدای قسم درته خورم چې زما د یو کارکون چې تا په چا باندې شرینګ کړی دی زه به په تا باندې یوه لمحه جهنم جوړومه. زه به ستانه د خپل د یو کارکون چې زما کم د مردان کارکون تا شهید کړی دی زه به د امپورټډ وزیر اعظم او رانا ثناءالله به زه د عبرت نشان جوړومه او په کم اسلام آباد کې په زنانو باندې بې غیرته زنانو ته نرې په زنانو باندې تا شلینګ کړی دی زه به تا نه هغه مثال جوړومه چې روان به په پاکستان کې خلک سوچ کوي چې بیا داسې حرکت کوي. ورځې دې لږې دي، ټایم دې لږ دی، د امپورټډ حکومت ټایم هم لږ دی. زه دیو ته هم وایم او د دیو سهولتکارو ته هم وایم چې دا خو زمونږ لیډر عمران خان فیصله وکړه، تاسو له یې مقدر کړه، خو چې په دې وار موږ اسلام آباد ته رالو نو تاسو به دې ایوانونه راوباسو او دلته به تاسو خاتمه کوو. زما ورونو یوه بله خبره، دلته د امپورټډ وزیر اعظم دا بیکاري شهباز شریف وایي عمران خان امریکې ته ولې ووایي چې ابسولوټلی ناټ. بې شرمه تا ته څه پته ده په دهشتګردۍ په جنګ کې زما د پښتنو جنازې فتح شوي دي، 80,000 خلک زمونږ شهیدان شوي دي. تا خو په موږ پسې اټک بند کړی و او بله ورځ چې کله زمونږ وزیر اعلی راتو تا بیا د اټک لاره بنده کړه. مونږه عمران خان زمونږ د پاکستانیانو د پښتنو نمایندګي کړې ده چې مونږ ستا غلامان یو چې ته به څه مونږ ته وایې مونږ به هغه کوو. مونږه او چې کله یې اډیو غوښتې امریکې اډیو غوښتې نو عمران خان ورته څه وی؟ صحیح ورته وی. نو زما ورونو زمونږ له خدای پاک داسې لیډر را کړی دی چې د اسلاموفوبیا خلاف په دنیا کې هیچ آواز نه اوچت کړی. عمران خان په اقوام متحده کې د اسلاموفوبیا خلاف قرارداد منظور کو. عمران خان امریکې ته د اډونه انکار وکړو، ابسولوټلی ناټ یې ورته وویې، زما او ستا نمایندګي وکړه. وویې ورته چې مزید به زما پښتانه د دهشتګردۍ په جنګ کې نه قربانېږي، جنګ ستا دی ته یې کوه. پاکستان به چا جنګونه نه کوي، پاکستان امن غواړي. زما ورونو او عمران خان حکومت چې و نو اولنۍ داسې اسمبلي وه چې د ډیزل نه بغیر چلیدله او د عمران خان په حکومت کې مونږ د ډیزل قیمتونه هم کنټرول کړي وړاندې کړي یو چې څنګه عمران خان راړو د ډیزل بیا ویلو ټوړه شوه او 13 روپۍ لیټر ګران شو. او تاسو خبر وکړه چې په هغه خبر وکړه. زما ورونو واورئ په ویکیلیکس کې راغلي وو دلته مونږ ته همیشه د اسلام خبره کوي خو په ویکیلیکس کې رالل چې کله عمران خان د ډرون خلاف مظاهرې کولې په هغه وخت کې دا فضل الرحمن په ان پیټرسن پسې د امریکې په سفیر پسې لاړو وی ماله خدمت موقره کا زه شهباز شریف او زرداري نه ښه په اظهار صفا کومه ښه خدمت پرې کومه. او دلته را بلوم و همیشه یې د پښتنو په نوم باندې سیاست کړی دی، همیشه یې
زما پښتنو غیرتمندو پښتنو زه د په وړو باندې خبرې نه کومه مونږه همیشه نه ستاسو خیاله چې زه یې نوم والم لیډر ته جوړ کړمه داغه زما رونو زما د خولې نه که نوم وختو نو قد به اتوت شي قلار شئ داسې کار دی بس 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 زه ستاسو شکریه له راغلی ومه تاسو چې کم ملګرو په کم غیرت او پښتو سره زموږ سره په مارچ کې ملګرتیا وکړه نو زما کارکونانو سره چې کم زیاتی شوی دی او چې کم پور امن احتجاج باندې دیو بمباري کړې ده که تاسو ته یاد زموږ حکومتو روزانه به فضل الرحمن هم روانو اسلام آباد ته دا او هغه به هم روانو او په اخره کې خو پکې هغه هم راغی کام پې ټانګتی ہے هغه به کې هم اسلام آباد ته راغی مونږ پرېښودل مونږ نه سره پار راوتي وو مونږ د خپل ملک ته پار راوتي وو د خپل خاورې لپاره راوتي وو د دې لپاره راوتي وو چې زما د ملک او زما د پښتنو فیصلې به امریکا نه کوي پاکستان به کوي د پاکستان خلک به کوي زه د دې لپاره راوتی وم چې دهشتګردۍ په جنګ کې زما 80,000 جنازې چوتې شوي دي زما به نورې جنازې نه چوتېږي زما به نور زلمي د پردي جنګ کې نه شکار کېږي په دې باندې ټولې پارټیان یو ځای شوې که چېرې پښتون په نامه سیاست کوو که چېرې اسلام په نامه سیاست کوو که چېرې پنجاب په نامه سیاست کوو هغه ټول خلک تاسو بې نقاب کړل ستاسو مخې ته رالل خو زما وروڼو زما د خپل ټول پاکستان هر ورکر ته دا خبره ده چې انشاءالله زر عمران خان بیا وزیر اعظم روان دی او په دې ورله زه د خپلې پارټۍ هم هغې خلکو ته وایم چې کم مونږ ته جمهوریت سبق کوي مونږ د جمهوریت سبقونه نور نه منو مونږ به د خپل هر کارکون تپوس کوو مونږ به په دې ورله سنګل ډبل نه اخلو زه به پسې پاور پلی اخلم انشاءالله او تاسو په اخره کې یو لوز به کوو چې د خپل لیډر عمران خان که درته آواز وکړو چې اسلام آباد ته راشئ اسلام آباد ته به ځئ د عمران خان په آواز به اسلام آباد ته ځئ ټول رکاوټونه به ختموئ د خپل ملک او د خپلې خاورې لپاره به ودرېږئ د پاکستان د حقیقي ازادۍ لپاره به ودرېږئ نو زما وروڼو نعره سره ووایئ پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا خان سے اپنا رشتہ کیا او دلال